السلام علیکم ناظرین نن زمونږ د ټاپک د ایگزام په باره کې دی چې تقریبا 10 تاریخ په کورم یا کوهارډ بورډ ډیټ ایشو کړی دی. ډیټ شیټ چې کوم ایشو شوی دی هغه په طریقې یا هغه په ترتیب سره به دا ایگزام اخیستل کېږي. تاسو ته یاد وشي چې دا تیرې ورځې شفقت محمود اعلان وکړو پریس کانفرنس کې چې طلبه او طالبات خپل محنت باندې فوکس وکړي چې کوم د پروپیګنډ دی ته دی توجه مه ورکوي. خپل ایگزام په کوم 29 بورډ څه کوم هم ډیټ ایشو کړی وي هغه به په مغه ترتیب مغه ټایم به ایگزام اخیستی شي. چې کوم 4 سبجیکټ دي مغه به ایگزام وي او تاسو سټوډنټس ته دا یو میسیج دی چې خپل ټایم نیمه ضایع کوي. چې کوم د یوټیوبر دي چې کوم ټویټرز باندې چې کوم د ټرینډ چلیږي دا پیک دي دا هسې پروپیګنډ دي چې کوم پروټیسټ دي دا ستاسو د ایگزام مخنیوی نشي کولی. نو ډېر سټوډنټس تاسو خپله محنت جاري وساتئ. تاسو خپل کریر دی مستقبل کې به بیا تاسو دا نه وایي چې مونږ ایگزام مونږ سټډي نه کړي. دا ستاسو یو کوهارډ بورډ ډیټ ایشو شوی دی هغه به تقریبا 10 تاریخ پهلانه پرچه په د فزیکس وي او 17 تاریخ به د میتھس پیپر وي. انشاءالله تاسو ورته تیاری وکړئ او الله دې وکړي چې زموږ ستاسو د ټولو ښه مارکس راشي او په ښه میډیکل کالج